بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. دې ځاینا د یهودو هیلې او چلول جوړول دا غي ذکر کی، یعنی الله تعالی یو کار نه منع کړي نو دا غي ځان د پاره حلالولو جایز کولو د پاره چلونه کوي. نو پاره یو واقع ذکر کی د میانو او بل یو کار الله حکم کړي چې وی کوي نو داغي د کولو نزان بچکول لپاره چلونه کوي. نو باغی په واقع ذکر کی دغوا نو دا دو واقع لکه یا الله تعالی او د الله رسول سره حکم کړي چې دا کار کوي نو هغه کې انسان چلول کوي نو دغوا واقع ته وګوره، یا یو کار نه منع کړي چې دا مکوي او هغه کې انسان چلول کوي نو د میانو دی واقع ته وګوره. دا بنی اسرائیل دا غي هغه خلق ذکر کوي چې د دریاب غاړې ته پاتې کېدل او دې ته ویل شو چې تاسو د خالی پرز باندې ښکار وغیرہ مکوئ، د الله بندگی د پاره دارس خاص کی او عبادتونه کوي، ځکه چې دې د جمعې ورځ خو نه کړله، د هفتې ورځې واغستله او یهودو او نصرانیانو د اتوار ورځ واغستله. مسلمانانو ته د جمعې ورځ نصیب شوله، خو لیکن مسلمانانو د دې امت ته دا مسله نه ده چې د جمعې په ورځ باندې بدلی کار روزګار نشي کولی. صرف او صرف کله چې د جمعې د مونځ لپاره اذان وشي نو هغه اذان نه واخلي تر مونځ نه فارغ کېدو پورې دی وخت کې خرید او فروخت منع ده. دین علاوه د اذان نه مخکې او د مونځ نه بعد څومره ټیم چې ده د ټول کې خرید او فروخت او خپل روزګار وغیرہ ټول هغه کولی شي. نو دی یهودو چونکه خالی پرز منع کړی شو د کارونو نه، ولیکن کله چې یو شی امتحان جوړ شي نو په نور ورځو کې میان دور نو او د هفتې پرز باندې با یوم سبتهم شرعا و یوم لا یثبتون لا تأتیهم، د هفتې ورځ بنو میان بنخ کاریدل دور بنو او د هفتې ورځ بوانو ډېر زیات وو. نو دا یو امتحان او الله پاک امتحان کو په دې خلکو چې د الله یعنی زما حکم منی او کنه دی خپل مرضی کی د زړه په کوي. لکه صحابه کرامو هم د امتحان راغلو، هغه داسې چې په حرم کې د منع کړی شول چې ښکار بنه کوي، اول ته د ښکار سيزونه دومره ډیر شول تنالوه ایدیکم ورماحکم. الله رب العالمین فرمایي چې تاسو لاسونه او وینځي هغه نيزي او تر رسیدلې، یعنی په نيزو باندې ښکار کول او په لاسونو ورانی ولې شول. دا سې ډیر شو د ښکار سيزونه. ليعلم الله من يخاف بالغيب، دا الله دا حکومت دې لپاره کوي چې غیبانه څوک د الله نه یریږي. نو ګور صحابه کرام منشول هغه حرم کې احرام کې ښکار نزان ساته، اگر که ښکار ډیر ذات ته ملوي دو نه کول. نو د بنی اسرائیل ذکر کوي چې دې میانو ته ټینګ نشولاو، د میانو د پاره د ګېډې د پاره د الله حکمونه هغه ته چل ور جوړ کړ. نو د هفتې پرز به میان رانیولې نشول، نو سیو کړل چې د هفتې پرز باندې دې چې کوم د دغه دریاب نه لختی به وکاګلی وو نو په بدی خورالي او باغی کې میان ګورال نو هغه لختو لپاره کوم ورخونو هغه بدی بند کړ. نو بل ورځ به دا غي ډندونو نه دا میان راو کاګل او راو بنیو. کله بدی خپل جال او کونډې وغیرہ ورزولې میان هغه
به رانیولي خو راوښکلې به نه د اوبو نه به راوښکل نه وایي خالي پرستۍ نه دي نو د اتوار په ورځ به یې راوکاږل وایي موږ خو د خالي پرست کار نه دی کړی نو دا قسمه قسم چلونه هغه یې جوړ کړل نو رب العالمین دینا شادوغان جوړ کړل او داسې شادوغان چې هغه لکه داسې شادوغان خلک ګوري نو ډېر خوشحالېږي ورته د غرونو ته خلک لاړ شي هلته شادوغانې انسان ډېر خوشحاله شي خو لیکن دینه چې الله شادوغان جوړ کړل نو دا چونکې عذاب و نو دې وجې هغه شادوغان ډېر ذلیله او بدشکله و نفرت پکې خلکو پیدا کېده داسې شادوغان د دې نه جوړ شول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت یقینا تاسو په حال دا بچا باندې چې زیاته کړو تاسو نه په السبت بارا درز د خالقي یعنی اغرض باندې ښکار کو فقلنا لهم نو موږ دې تکونو شیتا سو قردتن شادوغان خاصین ذلیلا بدشکل شادوغان جوړ شي نو کله کله د انسان ظاهری شکل په عذاب کې بدل شي او شکل روان شي او بل څه شي ته جوړ شي رستو قیامت نمخ کې او داسې حالات بیا کیږي او کله ظاهری شکل د انساني ولیکن خوی ټول هغه د شادوغان وي د سپوي پنځیران وي د خرو وي او د داسې بعضې مارغانو انسانیت هغه درجې نه ښکته راوغورځېږي کارونه د حیوانات وي نو کله حقیقي انسان شکل بدل شي او کله معنوي طور باندې د انسان هغه خویونه او عادتونه خصلتونه هغه بدل شي فجعلناها نکالا لما بین یدیها نو ګرځوله مونږه دا واقعه عبرتناک سزا دا بچا د پاره چې حاضرو موجودو وما خلفها او دا بچا د پاره چې رستو وموعظه للمتقین او نصیحت دې د پاره د پرهیزګارانو هغه وخت کې کوم کلی ورته مخامخ وو یا رستو هغه مو یریدل دا واقعه چې ولیدله او دا حالات د خلکو هغه وکتل چې انسانانو ښایسته او شادوغان ته جوړ شول او اوس نن سبا مو چې چا په زړه کې د الله یره وي نو هغې دپاره اوس هم نصیحت دی چې ګوره د الله حکمونو کې چل ول انسان کوي نو عذابونو کې راګیرېږي نو زه به چل ول نه کوم اوس بل دا خو شو چې الله پاک منع کړی وه چې دا کار مه کوئ او هغې ته چل ول جوړ کړو اوس دا واقعه ذکر کوي چې الله پاک وایي چې غوا حلاله کړي بس یو قرباني وکړي نو بس دوی له پکار و چې قرباني کړې وې او غوا یې رانیولې وې کار څنګه غوا وه ځکه الله پاک او د الله رسول ورته موسی علیه السلام ورته داسې نه وویلې چې داسې غوا خو بس یو غوا راونیوئ حلاله یې کړي نو دوی په هغې کې چل ول شروع کړو مقصد یې دا و چې بس موسی علیه السلام به وایي چې مه کوئ دا قرباني مه کوئ او دا غوا مه حلاله په دنیا کې ډېر قومونه دي د هغې د غواګانو او د غویانو د سخي د هغې عبادتونه کړي اوس هم هندوان د غوا عبادت کوي نو الله رب العالمین د دې خلکو نه د دې غوا دا عظمت چې د دې په زړه کې پروت و لکه ډېر خلک تاسو اوسه پورې د مشرانو به خبرې کولې وې چې زلزله راشي نو دا په دې وجه باندې چې دا یو غټ غوی دی دا دنیا یې په یو ښکر نیولې ده نو کله چې بل ښکر ته کوي نو زلزله راشي دا څنګه غوی دی دنیا پوره په ښکر باندې نیولې اچھا اور پورې ټوکې کړي دي چې که دغه غوی